دغه کارونه کوي او په هندوانو ورپسې په سیکانو ورپسې، نو خدای هم تباه او برباد کړه. نشته زمونږ داسې وزیرانو ته ضرورت. د زما د مسلمانانو وزیران دومره حد ته ورسېده چې نن تاسو هغه ګورئ په دې سکرین باندې. په دې نري سټ کې الله تندر را پرې باسه. تا خو به دا سوچ کړی وی زه اول مسلمان یم، ما کلمه ویلې ده. پر اتفاق کوئ چې پرویز خټک دا کار غلط کړی دی، نو ضرور په کمنټس کې جواب راکئ. نو ستا له مرګ راغلی و دغه ټیم کې ستا به حال څه وی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوږو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو دا ویډیو په دې سایډ باندې چلیږي، تاسو یې ګورئ. پرویز خټک دی کوم چې د وزارت کرسۍ دومره لیوني کړي دي چې نن هغه د هندوانو په مندر کې یا د هغو په رسم و رواج کې څه کارونه چې هندوان کوي، کم رسم چې دی د کم رواج چې د هغو دی په کومه طریقې چې کوي، تاسو ګورئ. دا سوره دی وړاندې دا مونږ وکته، تاسو هم وکته چې پرویز خټک د یو مندر افتتاح کوي یا د هغو په مندر کې دی یا وغیره هر ځای کې چې دی. دغه علم مونږ ته اوس نشته، خو لکه د هندوانو چې کم رسم دی کم رواج دی، نو زما د مسلمانانو وزیران دومره حد ته ورسېده چې نن تاسو هغه ګورئ په دې سکرین باندې چې څه کارونه هغه کوي. د هندوانو کم رسم کم رواج کم خال چې هغو لګوي کم تلی چې هغو ټنګوي حق هغه وکړه. د څه دپاره؟ د یو څو اوټونو دپاره، د کرسۍ دپاره هغه نن دا وکړه. دومره زمونږ مسلمان کمزوری شو. په دې نري سټ کې الله تندر را پرې باسه. تا خو به دا سوچ کړی وی چې یاره زه اول مسلمان یم، زه اول مسلمان یم، ما کلمه ویلې ده، نو زه به اوس څه کوم؟ د هندوانو سره به هغه رسم هغه رواج پالم. دا تا لږ ساعت دپاره کړی او که ډېر ټایم دپاره دې کړی دی، خو دا خو یو سپورټ شو که نه، یو سپورټ خو شو که نه، ستا له طرف نه د هغو دپاره یو سپورټ شو. پړق یو داد ورکول شو. انتهایی غلط کار یې کړی دی. څومره چې زمونږ کتونکي دي نو هغو ته زما دا درخواست دی که چېرې څوک را سره په دې خبره اتفاق کوئ چې پرویز خټک دا کار غلط کړی دی، نو ضرور په کمنټس کې جواب راکئ. نو زه خو ورته 100% څه چې 195% غلط کار وایم. نه چې دا کم کار کړی دی نو انتهایی غلط یې کړی دی. د اسلام د شریعت خلاف کار یې کړی دی، د پښتو خلاف کار یې کړی دی. انتهایی په غلطه باندې سر دي. خو چې څوک هم زما سره اتفاق لرئ په دې باندې چې آیا دا کار د غلط کړی، نو ضرور څومره مسلمانان کتونکي یئ نو ضرور په کمنټس کې ماته جواب راکئ چې دا کار د غلط کړی او که صحیح کړی. لازمي ستاسو د جواب په انتظار. کمنټس کې ضرور جواب غواړم. هو ده چې دا کم کار کړی دی که نه د یو څو اوټونو دپاره، هېڅ خدای دې تباه او برباد کړي چې تا ته په دغه ځای کې وردېدې او تا ته دا خالونه لګېده او تا چې کوم دی شیونه ټنګوه او تا په هغه ځای کې په دغه ټیم کې تا له مرګ راغلی وی نو خوشحاله وکړي. ستا به څه حل وی؟ تا له مرګ راغلی و دغه ټیم کې ستا به حال څه وی؟ اوس هم زما وړوکې خوله معمولي خوله او ته یو غټ شی خو بس دومره وکړه که زما دا ویډیو چېرته الله دې وکړي چې ور ورسي دا غټان خلک چې دیو ته به یا رسي یا نه، خو چې دوسې توبه وباسه داسې توبه. دا کم کار چې دی کړی دی په دې باندې ته چې کوم دی د اسلام نه م خارجېږي. علیمان به دا فتوه لګوي ظالم نه یم، خو دا کم کار چې تا کړی دی نو لکه دا خو داسې کار دی چې بیخي د شریعت خلاف کار دی کړی دی، د اسلام خلاف کار دی کړی دی. الله دې درته هدایت وکړي او که نه ټول عمر دغه کارونه کوئ او په هندوانو ورپسې په سیکانو ورپسې، نو خدای هم تباه او برباد کړه. نشته زمونږ داسې وزیرانو ته ضرورت. دوستانو مختصر ویډیو مې وکړه. د الله په امان. که څوک راته اتفاق لرئ نو ضرور کمنټس وکړئ.